زمونږ بالا ماڼۍ کې ډاکټر هغه چې ماښام ټول ډاکټران چوټي شي دغه د شپې ډیوټي چالو شي تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه هم دا دوربین په وخت کې لګولې نن ته او دا سټسکوپ چې ولګي کنه تاسو د ډاکټر ته ته په ایمان وې چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه سب بالا د پدې ستندر دی دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويستته جبر او باسا داسې بیا سترګم ولده شي او ته په دې څه پوهیږي خارشي چې سترګې د څه کوي ګوري لا باز ډاکټر دا یو خزه ولا راغلی و نو هغه خزه ته ویلې چې ټکی کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب ما په ټټای کې خون نه او بیړی غرقي ټکی کې خون کړی دی هغه پښتنه دا پوښتنه چې ګینه په ټټای کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وای ټکی کې خون کړی دی هغه نو ما په ټټای کې خون نه کړی هغه ورکشا څنګه کې ګان لیاي مریض دی غلطی نه سمجھ بیا رانه نهستا نو محکارا کوا پرچرا والی نو محکارا کوا هغه ورته لمنو چته کړي دانو می ګوري دا ستاد ملک ډاکټران ارزه مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لارشي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خدوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چوار وړه غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ته ډېر غټ کې خزله خیر کې لونه خې مسته کې چې په دې سرک د څه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيان وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيان دي بیبيان زمونږ په علاقه کې او معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو بیا به یو نری غوندي لوګي د بلې بلا ورته وا چولو سره ته غوس کړو باجه به راواغست ټولش په بد باجه غول او خزه به ورته غړې دلا چې څو وخت خدای رونی و نو مال راغې ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیڑا غرق کزه ډیپټي کمشنر تزم ستاسو خلکو کارو نه کینی والله کې پکال کې ورشو کتاڼي پولیس تا تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولي یې چرته سبب بیلې سن رانی ولي یې چرته یو خزراله وای مولا سه نا پولسته خدای ورکی مال والی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونږ سي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جدا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز تاسو د لاس په روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو تاسو په سر بز دوزخ تزم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختیدلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډاوي دمه
او پولیس درنه ونی سلامړه کوي هغه خادي وکړه کې را ده کی هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وای نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو ګورئ په دې رادیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري دغه وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دلی دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دبکا شپکه الک اخلاق تا کړی وا نجی دا چارانی ټنګ ټنګ کړه تا پټ کړی وې نجی ته بس تغفر دا چارانی ټنګ ټنګ دغه وګوره پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونی و په یو بلخانه کې چې ویني و بوت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وایي خیر خیریت سزور زیاته وای نجی پر ازا سلا نه ګوره څه وای نجی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی به داس ما وخته را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي برېت تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف چې یا الله خیر پېښ کړي ادا سي برېت تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برېت تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړهدارې ما خدای راستي کدا دنیا څو په بلاړې چې ورته غږ بیاونه دی وای چې د مليانو څه کار دی سملو تتل دا مولا په کې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې می قران او حدیث پروت دی زپه کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چانه کړي بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولاړ درخواست دی داسې لاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب شیخ بمن ډکړه الکه ولی شیخ منډي والے ما چل چلته ولی شیخ منډي والے ما چل چلته وی پولیس مې نیسی مان والے ول درخواست مې راوړې بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوي جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي وایرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د دغرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو علمن ربک هغه ورته غولې سر رب کې یو قط مړی بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جوړې دا پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالو تاسو وا هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خزاوي روټه غوړې نه خان مملا ټپولې
عاملای د لډېله ټپولې کور دې د مردین جماعت شه ملای د لډېله ټپولې ده چې خر خوې خو چې بارم وړی شي او که نه و بېهوده قومه په څه پوهېږئ که نه ملای د لډېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وی چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو په ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه راویستوې زمونږ دې سره کارو د دد پیل په خدای کوره مران کور ملا هم خالص نو تاسو به واه 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 ملا هم خالص واه 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 خدای دې خوله ټپکه او دا وویلې چې ملا هم خالص نو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنې مونږه په داسې دله ملک کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږ په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخښي د باچا خان خورای و مونږ سره جیل کې استاسو د دې ثوابه دو درې باره کما سره و په سن 73 کې خو بیا مې یو منکتو چې مړه دي که ژوندي دي خدای خبر نو یو سړی په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وځم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا وې داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل ته راوستی یعنی د ته پټې د پاکستان نه بار ښکاري نو مونږ په داسې دله ملک کې اوسېږو چې اجرا ته هم اجازت ده منبرۍ ملاو شوی دی اجرا م الیکشن لړاولی شي دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 دا اوس د لاټین زمانه ده خدای ورک کا چې ورک شي چرته عقل هم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دی د ولاړې ځان له غلخاني د ناستې ځان لئ د پروتې ځان لئ د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې لراله د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه د اوبو پریشرې لګېدلي دي 2 قسمه یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یې وکړي نو په هغې کې به اوبه را چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه وروړې دویم قسم دا دی چې هغه بیا بند کړي نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکي نو ستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به همغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږ شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي
خزه او لونه بربندي ګرځي او شاملات نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي تو ما چې یو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دالوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سرال تکلی کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان ارباپان مرباپان دس دي تاسو خیال راغی تاسو د الکانو کمیسم دیږي کې څنګه دی الګا د دې کې دیواله تنگ کړی چې دا رستو دا خانه مخ کوي خدا سے شرمېدلی بلکې اوسېګو او دا سے شرمېدلی قوم دی نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ کړ نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا وینې څه یو ویې تختوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کړي راوبځي په ایمان وایي اوس خو ښځې میړی له اوده پروتي چې دې لپسټیک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی من خدا سے بقار اخته یو کنه چې ادیرې لار شوم چې سپیره مړی چرته شیخ میخ مړی نو امن رسول به دعا کوي ګرمي ده او چې غوړی او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګموته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه صفونه وشماري ګیره دې کله شخو غله ودرېګه کور دې وران شکل کور دې د میردین جمعات شخو غله ودرېګه نه کوي اتکه الکه ته هوا تپکه د کم ځای نه راځي عزیزانو ارسه ټینګې دا آسان دي او دې ته ټینګې د ګران دي دا ګوتې لګې د سې کوي ټولو کوي ټول اوګي دې ته ټینګې د ارسه ټینګې دا آسان او دې ته ټینګې د ګران تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دې قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو زمانہ ممنا غستا د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو پسلور بجی یو غلچ درکو چې غلچ دل درکو نو هر سړی د کټ نټو کو اغه رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي هغه باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کنه په عمر کې د جمعات کې نه ګورې دا لار پورې بټو کې مسخره کوي آیم په سلور بجې را پاسول هغه پلیت خزې چې د شپې په 1 بجې د سنمان تلې هغه می مولي دي چې میدان ته راوته ما ته وی مولوی صاحب کې برسي یا الله خیر یا الله اړکه می خیال کولو چې خال میں د کونډې په مخولید خال میں د کونډې په مخولید جونه د خوارشي چې ډېر نګدي خالونه
نن مې هغه پلیت او مردار هم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې به اختیار در باندې خپل نامه واغسته کنه بیا در خپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود غډېدې در تو خود چاته سچاته غډېدې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تابچ کی تا د اخلاص کی نبی دې ملکم دمرا مبارک دی چې درې سلور سو کورونا ورځي دلی دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه راولېږي مونږ سره خو زنيشتا تاسو سره ځکه نشته 400 تاسو نه فالتو کی ارسه تاسو نه فالتو کی نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلې وګورا چې یو وزیر یو بنگلې تزي لسطلک روپے داغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنیش ورته کوي صوفې نوي کړدې نوي پلانې نوي غلخانه نوي دغه پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوره د نږدې نه الټای بدر ټول چیچړې دي او د کشر لالا بڅوایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب د هغه چې پکې وخی وای اوای چې پکې وخی دا وای بوتا وګوره د سند وزیر اعلی چې وګوري تب وای چې اوسې پیټار کې خوا پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وای په ایمان بوته د پاړو دی اعلان کړو چې شریعت اډیننس کو دو ویلې چې زله غوندې شراب سکم ملکتاسو کې ایمان اول خو خپل وزیر له سزا ورکړي خدای بلوچستان تارپیټو چې وګوري واسکټ اغوستي تبوي چې د تارکولو پیته ته د واسکټ ورغوستي د بلوچستان گورنر چوغوري تبوي چې د درې مې ورځې مړې د خبر نه رئیسته بیا د سند گورنر چوغوري دا غم د انګريزي چرغوندي ججوري رازوړاندي او یو شی دی یو مار دی یو پیر نه طریقه کړو نا پیر ورتوي مار ته چې چاته بسوي نه ویل خچ بس امر بروانو په لار چې چا بولی دي چوي دا خو مار دی په لخته وها په کېړای ولا په کانی ولا ټول گنجه پنجه چې سموده پس هغه پیر ولیدو امر ته ویل دا ونی ویل خو تاره ته ویل چې چاته سوایا ما ویل ظالمه ما درته ویل چې چاته سوایا ما دا معنا چې سوق چی چما اسی خرش پرش خو کوا خلک خو یاروا کنه مونږ دکان ته ورته خان راغله نو مونږ دکان کې پیالې دي هم درې دي او هغه سلور الکشنی چای راوړي جشنی ازمون مال علاقه غچا والا قرباني سره پیالې مغه وړي وړي دي او خورینی دي ا خورینه پیالې په کې غټ کټه سړی ته ورسېده هغه لاس کې نیې نه جوړه هغه د کونډو کتی کنه نه کوپلو نه نیې نه ستا چې ما کې لري ګرمي دي لګي ونه ګرمي چې اوس کله ماته یې دا څوک پیاله خدای ساته مال چاروړي دي نه مونږ خپل نه شو واسطه ګرانی دي پیاله ګرانی چاروړي نه ما ورته خبر اورا غرور دې خدای معاف کړو غرور او دې چوالات ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دلا ورکړه چې دا درته پته ولګي چې دې په خبر کې دسي خلک هم شتا او دسي سپیره مليان هم شتا چې
چې زما دا خانی او نوابی په یو کوډه هم نه علي. اسلامی نظام پکې دی. دیکھو ګورئ اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جنکو ورته کوئ. د جنکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی؟ ماماګانو. کرکټ میچ چا جوړ کړی دی جنکو؟ آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جنکو؟ عمران ته اپیل د چا خزو کولو چې هاي بیا راشه هاي بیا راشه یو زړه پودړه په لار روانو ماته مولا صاحب لږه خبره وره مالونه لږه دوا وکړه. عمران خان استعفا ورکړه داسې ښې غونډس کې به یې کولې. ما دې کچنۍ ته وګوره زړې د هانګ کانګ نه یو خط ماته راغی چې بجلیګر مولا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنٹ جوړیږي او پښتني جنکۍ پکې بربند دا هانګ کانګ ترازی او بیا خلک ګوري او چلیږي. دا د هانګ کانګ نه ماته خط راغلی ته پوه شوې؟ خط مې دوی ته وښوده معلوم مبارک شه دا خط وګورئ. دا بلو پرنٹ څوک جوړوي په پېښور کې؟ ویډیو گیمونو دا مشینونه چا راوړه؟ بچیم تباه شو. د مور خختک خرڅوي ویډیو گیم کتو ته پیسې راوړي. خختک خرڅوي. دغه دعوت څه خوځې د ډمې زویا. زمونږ حکومت غریب پریشان و چې دا شیعاګان دی او سنیان دي. مروره هیڅ نشته، بالکل خیر خیریت ته. دا لکنووال دي. شیعو جلسه ته ورشه، د دارې جلسه ته ورشه او زمونږ ته راشه. درې اوازونه دي پکې. شیعو جلسه ته ورشه امام خبره وکړي ای جاړي به نور څه نشته. هلته ورشه فلاں بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ سبحان اللہ واہ نور څه نشته. زمونږ جلسه کې چې راشي نری تکبیر بل بیا غټ تکبیر. دلته نه بیا بل استاد راچغه کی چې تاج و تخت زنده‌باد. نور څه نشته. لکھنؤ کې 9 کاله جګړه شوې وه، 3 کوزې پکې ماتې. هیڅ نشته. ما وې خفه نشئ دا ټولو خلقو پوندې ماته معلومي. والله کرانه نه ښځې روزي بار نه رانه تکو کینو ګرځي. په لاره به ته داسې وګرځي لکه دا اوس چې روان. تاسو د هلکانو ته خیال دی چې په لار روان دي؟ یو په یو ته وګوئ، خولې به یې چینګې نیولي، د ګنډېرو دغه به یې لاس کې نیولې، ګنډېری به هم او پلانیا استا خور داسې استا مور. هلکه دا څوک دی؟ دا هم ډېر جاني دوست دی. د چا خور او مور چې خراب یا خو دلی نو د دله دوست هم دلی بې غیرته. ته چې د دله دوست خو ته هم دله یې که نه. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ ملک دی. هلکه دې سړي ته دې د ښځې کنځل ولې وکړه؟ وایي دا مې دوست دی. وایي داسې تاسو سړي ته چې ګورې خوله پورې سپی تړلی. وایي څوک وایي چې څه وکړو او څوک وایي چې څه وخورو. د چا د سبزی په دکان سبزي نه خوښېږي چې نن څه پاخه کړو. تاسو چې سهار لاړ شئ داسې ګورئ پرون هم دا پخ کړي وه، بله ورځ هم دا پخ کړي وه، بله ورځ هم دا پخ کړي وه، بله ورځ هم دا پخ کړي وه. داسې وایي که نه؟ په دې غضب خو ټول اخته یې. پرون مې دا ویلي ښځې ته پوښتنه کې نن څه راوړم؟ پالک دې په تندر ولګي، کچالان دې خدای ووایي، الوګان دې خدای ووایي. نو تا خدای ووایه نو څه راوړو؟ تا خدای ووایه. دغه بلاګانې چې ستاسو په کورونو کې ناستې دي که تاسو ښه ورځ وکړه که مړو مړه شئ په قبر مې متیاز یې وکړئ. داسې به د بجلیګر ملا مرمانو کې نن ارامیانو له ستنې والو والا بل ملا نه دی پاتې په پېښور کې.
داستنې نن ټول خسیان شو. یو کوچی او د خاري جګړه ونه، دا خاریان خو ډېر چالاک دي. اړنګته به کوچی ته واچولو، غرب راو به غرزول. دا کوچی به چر پاسې دو، البته یو واره رازک ته یو واره رازک اخره به چې بیا را پاسې دو، بیا به چړنګ، بیا به دا کوچی را غرب وانه، البته یو واره رازک ته یو واره رازک اوس مونږ وایو چې ته یو واره بیا وکړه چې غړم غړم. مونږ وایو زه خیر دې دا ظلم مړه ود بیته تو کچھ کیسے نه. دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې زمون په اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه، ماشوم ته اپریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډیره خوشاله شي نو ته چې بچي اخلاص دې را تستر کا چې گازار خرنجاوي. د اپریدو کې د گازارو او د ټیپر چې دینو د دې ډېر رواجو په خاص خوا پریدي بادشاہان دي او په خاص پیرو کنه د خپل اپریدای ما نو غزل به چې ویل ابن دا غزل به چرمان دی په خاورا تا کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي ارمان دای په خاورا تو کې څډر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي. ټیپر لوی نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي اخلاص دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي. گازار خرپولو ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ماوی چې دادم خدای دې را تستره کی چې گازار خرنجاوي. ازمون مشردا د غدا هغه متعلق څه ویلې شو. خدای دې درته مبارک کی. دریو کسو نه ځان نه پټیږي، یو ډاکټر نه، یو داینا او یو مولا نه. ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري، ګوري دي کنه، ګوري دي کنه دا سنبای د دانا خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي، ګوري دي کنه. دیخوا ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري یې کنه، او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري. درې کسو نه ځان نه پټیږي. ما ته معلوم یې معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي. په کوارټ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه بمرضی چې زبارو زما مال چل څه ده ول کور به بچی ناشته او خزه به مخړخړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته ما مال خزه به دي توري کټوای در پسې ماتي کړي کور دی وران شه چې ته تیراوته اختر راغی. اوس پاری پور جیل کې زلګیا ما جامو کې پرتوغا خچوم چې اختر مونږ بکو. یو راغی ماته چې څه چل دی ول تل جامې بدله دا د اختر ورځ وګوره، دا د کور منچې اوري وګوره، او دا زمونږ جیل وګوره. تاسو ټول هغه به یې کني. زه یو موټر کې سورم چارته دې تتلم نو یو زړه خزه اوس په سرک منځ کې داسې کی نو ډرایور داسې خپل وروري سره بچا جرابې نو زړه ورته وای چې مې جرابه به دي موري خدای دې ځواني کوټه کا زه جرابه مې زه خدا اوس ته و سر له سکالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کاله کوي. په لارای کې چې جنگ رواني او دوپړای ور سره ناشتي د زړو لاس رئیس دی کنه دغه کوي کنه کوي دا مونږه دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی ورته ناسته درخانه سر غړاول توتی ورته تړل توتی په بوټیټ علي سرنګ د بلای د اوسپنې ګولای بیا څه
دا بنظیره دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مال ګمنډي سړک باندې برواني پیمانه سب ورته ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شي ګران شو اوس وورا پنسن دې په دیم ټیکس لګیدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای د الکانو دا په دیم ټیکس لګیدو دوايانې دکان ته دوايانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګیدلی چې سیل ټیکس 5 روپے سیل ټیکس 5 روپے اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي پاتیا او 90 روپے شو 80 90 باندې د 50 روپو بوتل شو د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځلی ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور اوران اوس به دا څو غاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته زم خور ډیر خکار دی تم وټ لتلې وي سمکار دی ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غړې دی په ډټسن کې به څنګه غړې دی په لارې د پاسه بډول کې ته څنګه غړې دی دا کار وکړه وجو بشین څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستول چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زبطاله ووټ درکم زبطانه خزالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم منبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم منبر له تقریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینه هغه خبيث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسيټي کې مې دوه ودرولي تیرې کوي کلمې مال تیرې کلمې تیرې کړې معلوم وایي چې په موږ د خزې په درې کانی طلاقي چې موږ به تختونه ول په موږ د خزې په درې کانی تختو بنا ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کوي چې دا باندې هم چې زبدا وکم بنظیر یو پوسټر چاپ کړو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدای والے یو گئی التا په بم کې والوزی دا لټوي دا لاندې مونږ غرق نه کی پوښوي وسه پتا لګي او دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه او شو هغه ته خبري حکومت سه اعلان وکړو 30000 روپے مړې ور کوي او 10000 روپے زخمی ور کوي حکومت ورته دا اعلان وکړ 30000 روپے چې کومړې ده غلطي 30000 لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والوزی زب 30000 روپے لم زما په ونه پیړای دی نالتی خدای دې زما کور روان کی چې زب 30000 روپے باندې خپل مړې خرڅو دا شرمېدل قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30000 روپے ورکړي خیر د کبم کې والد خیر دي شهید نه لم خلینه څو باسمات شهید شو دا خبره
زه تاسو پیژنم. دا پولیس والا دي، دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې ده، معلومات دا قوم پیژندلې ده. دا انګريز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی. هندوستان تا سره آزاد شوی دی، خپل قانون دی. چین تا نرستو آزاد شوی دی، خپل قانون دی. هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15,000 میل کې بډس کړي. امریکا یې په یاره کړی ده. مونږ یو غوریش دغه جوړ کړی دی، خیال دا غوري میزایل هغه څه شی دی لکه دا د پټاخو ډزي نه، دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل دا داسې چلو. یو دومره سوټه غول چا کړي. یو سړی ویل چې هوی د خو ډېر تیزونه هم پیاچولي، نو دی پکې ناستو ټر 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 ټر. دا څه کې لکه ویل دا سوټه مې وکړه، ویل خوار چې غول بل چا کړي او تیزونه پیتا چې غوړی میزایل ته وګوره، د دې شکلونه ته وګوره، ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره، هایدروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره. نن ته سړک جوړولو چل نه درځي. کوارټ روډ های وے جوړیږي، دمره چینیانې ورته راوستي دي کنه. او دوی ته چې وای دا څوک دی؟ سپرنټنډنټ انجینیر، ډنډنډن انجینیر، بربر انجینیر. د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي. دلته یو بل محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي. د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې راوشي قانون دی لاس کې واغستو، چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده، ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي. ماړه خدای ته ګوره، چونه قانون دی لاس کې واغستو، قانون دی. خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه، یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه. ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې، د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته، نه مې ماما شته، نه مې زوی شته، نه مې پلار شته. خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی، نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم؟ داسې ده که نه؟ نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووی مال دا بارډر او ملیشا دام راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې گشت کوي که نه، هسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا ساتئ. نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه؟ کشمیر کا معاملہ بھی جڑے باس آئے گا. میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمو کشمیر کا معاملہ بھی جڑے باس آئے گا. 50 کاله شو کشمیر کا معاملہ جڑے باس آئے گا. دومره غوندې کشمیر هم وانه غسته، بنگال در نه کټ شو، تاسو څه توره وکړه؟ څه توره مو وکړه؟ نیم پاکستان در نه کټ شو. کشمیر په 50 کاله کې تا په سونه خلک مړه کړه، تا څه توره وکړه په کشمیر؟ نعره تکبیر! نر مولا پښتون مولا غرق شو، نر مولا بیڑا غرقشا او د پښتون مولا بیڑا غرقشا، د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا. چې تر اوسه پورې په خدای قسم کې استوره وکړه،
استورا ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنه نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړي ته خو ایتواله هندستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګړه ته په ټول عمر خیراړ امریکای خدای دې وبخا په خواب مې خیراړ لندن برتانیې ملک الیزابت خدای پاک دې ډېر ډېر خوشاله کا ټول عمر خیرونه وختي دي تمه بل اورځوي په آرام کېنا ولی مالګیدر ته چا ویلي چې دا چغې ولې وایي هغه ورته خلک یاروما ویل دا تیزونه ولې اچي ویل زوم یریګم په آرام کېنه کله یو ټلیفون کوي دا به چې چل کېږي دا به څه چل کېږي او زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بیا اودسه والي شته خاص کر دا غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بیا اودسه نشي اغسته په خدای مې دا یقین دی چې بوش با خدای کباب کوي او ښځه به مسلمانېږي او زه به مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ور سره بلم بونډۍ ده چې د دغه هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه تم ته په منډه نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو پښتنو منګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وی کنه وی سړو سره په یو مېز روټۍ خوري کنه خوري چې زما خزا زه ته پښتون ویم او زما خزا پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه خزا د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاره دفع کر ایکې پاره ایکې پاره د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دیا میں ان پھوسی ہو گئی ہیں تو پھسکائی دی کنه ټول اورل د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل دی یو ښځه که د معتبر نه وي د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې
سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا به حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي خو پوه دی چې په دبلدین اورېدلی یم نړۍ دبلدین دی هغه ورځ ناستمه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو نو تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وایي ماللکه مبارک شه د زوی واده دی ویل بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو درواتیا نه شوم ویل ښه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ شاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوڼدوڼې هم ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه وادونو بینډې پې راوستی ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې آخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه ډیپو دی دیکھو ګورئ دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا زیاده دا د دې ځای ته راوستو چې وروستو دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلی کړي او دا دغه دومره دومره ده ټیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزي والا نه تپوس وکړه بینډۍ په څو دي وایي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مال دا یو وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی ټینکرې چې ډکېږي
او امریکنیانو ته ځي کابل ته. نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نرۍ او غټ تکبیر همدغه نرۍ او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي. سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې ډولکی به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد. دا یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې وروستو دي پلانې زنده‌باد. بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمه ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده. نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया दी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زه خو دې د خاورو تیلو ډیوه نشم بلولی او د شاهانو بنگلې کې دې چراغان جوړي. زه دې په سوی ګیس روټۍ نشم پکولی. سوی ګیس 8% نور ګران بجلی 8% نور ګران پټرول 8% نور ګران. مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته په رشته کې کینی او په سوزکای کې کینی چرته په مزده کې کینی او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر. تاسو باندې ټول ورځې ګرځئ چغې بنګې در باندې ووایي ته لاړ شې د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې دی لاړ شي په بنګله کې سم. اوس د لوڼو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. مولیان پکې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نوراللہ کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں. بے ادبی دی معافی زما خوله لگا بیډه بادا یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانلی ما سال لور د 100 کالو وا ول د 19 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ول هغه له بورا وا زمونږ خزي ک الله پاک دوی ته د چرګو مرض راوړي. خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په خزو راوړي. ټول امین کوي خدای که زمونږ مور او خور پکې وي او خزه پکې وي خدای دې د چرګو په مرض مردار کړي. سړی نری او غټ تکبیر پرېدا آرام کین دغه وخت کې نری تکبیر او بیا وروسته یې سم دی وخت کې دی. سړی لاوده پراته په کورونو کې او خزي بیا دا سی کني بالکل وی کنه دغه خدای دې کور روان کنو د دې پوزې 70 ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. سبا وای د پاکستان به څوک جاړي غریب به جاړي دا غریب د سور بچي چې دانن په بجلی اوس چا چټرا کو چې بجلی مهنګي ہوگی. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دیم کې نه سوی ګیس مهنګا ہوگی. اچھا وای چې په سوی ګیس روټایم په خانه کړی
اوس درته بمبو تم میټرې لګي مبارک شاه نور ملک ټول